بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن كان التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه اسما لا صفة يصح جعله لمن تصب عنه والمراد بجعله देखना लगा والمراد بجعله إطلاقه عليه والتعبير به عنه جاز أن يكون ذلك التمييز تارة له المنتصب عنه. خجي پنځم بحث شروع دی بیان د قواعد وبکی کو. اول بحث کې هم تعریف د تمیز کړو، یو دویم بحث کې تقسیم کړو دو اقسام تضاد مقدره د نسبت نه او د ذات مذکوره مفرد نه. به د ذات مذکوره مفرد نه دو قسمو، مقداری او غیر مقداری. نو دریم بحث کې هم د مقداری بیان کړو، دو قواعد هم ول ذکر کړیو. او څلورم بحث کې هم به د ذات مذکوره یعنی مفرد غیر مقداری بیان کړو. دا کسی کې ریشي پرچو کی به پنځم بحث کې د ذات مقدره یعنی د نسبت نه چې تمیز وي دغه بیانو. نو کله د جملې نه، کله د شوی جملې نه، کله د اضافت نه. به دې لپاره اوس درې څلور قواعد بیانېږي. نو نن اوله قاعده واورئ تاسو، توجه جي. مسله دا ده کله چې تمیز د منتصب عنه نه تمیز جوړېدلو نو جایز بوي چې د متعلق نه هم جوړ شي. یو قاعده یا دواړه یو قاعده کوي، دویم جزئی. او کله چې تمیز د منتصب عنه نه تمیز نه جوړېدلو به صرف د متعلق نه. خبر حل شوله. کله چې تمیز جایز و چې د منتصب عنه نه ابهام ختم کی دا غیر بار تمیز شي، نو دا بم جایز وی چې د متعلق نه ابهام ختم کی دا غیر بار تمیز شي. نه پوهیږئ. او کله چې دا جایز نه و چې د منتصب عنه نه تمیز شي یعنی دا غنه ابهام ختم کی، نو بس به صرف د متعلق نه ختمای نو کنه ونه رسیدلی. نفس قاعده باندې پوه شوي. راځي اوس یې لږ شان قیودات هم پکې ورسره ملګري کو. کله چې تمیز داسې و چې منتصب عنه نه تمیز جوړېدلو د هغې ابهام لرې کولو. توجه جي توجه. خو نس نو په دې خبره کې چې منتصب عنه پورې خاص دی. دا ټکې ورسره وي، ورسره اسم و اسم صفت نو نسو دی خبره باندې چې دا تمیز منتصب عنه پورې خاص دی. یو دویم دا تمیز اسم و صفت نو بس به اوس حکم ولګوا. جایز ده چې منتصب عنه نه تمیز شي او جایز ده چې متعلق نه شي. ما خبره ده خدا قیدونه مې ولګول، نتیجه راوتله. کچری نسو چې تمیز دې صرف د منتصب عنه نه تمیز شي، بس به صرف منتصب عنه نه تمیز وي، نه رسي وي. همدغه شان چې کله اسم نو صفت و دغه به بیان روان دی. مخکې بزونو نو خو کې څه خاص څه نشته. وګورئ دا اوله قاعده شوله د پنځم بحث. ثم ان کان کچریو مرجع د ضمیر بیان کوي تمیزو کم تمیز یادې دا قید ذکر کوي. بعد ما لم یکن نصا، پس دا غنه چې د تمیز نو د تمیز نص نو فی المنتصب عنه باغی کې نص نو ځکه کچری باغی کې نص وی بیا خو صرف دا غی نه بیا خدا کوم رستنه حکم دی چې دواړو د پاره تمیز جوړې دی شیخ به نه لګي. دا دې تلان نه جواب هم جوړول شي. صاحب د کافی قاعده ذکر کړي. توجه. کله چې تمیز د منتصب عنه نه تمیز نو جایز ده چې د متعلق نه وي، دا ذکر کړي. حالانکه طاب زید نفسا کې صرف د منتصب عنه نه صحیح کیږي او د متعلق نه صحیح کیږي. دې سره څه کې جی دا ال چې کله نس نه په منتصب عنه کې اوس ورسېدلی او دلته خو نسته.
بعد ما لم يكن دال چې نوی نصف منتصبا هو کی یو قید خدا وشو اسمن اسم وی لا صفتن صفت نوی صفت بیان سر روان دی ځکه که صفت وی پیدا قصه نه ده نو حکم ولګوا چې کله دغه شان تمیز نو به یصح جعله نو به جایز ده چې دا تمیز وګرځي لمن تصبان هو د منتصبان هو د پاره وګرځي الکه بدی ملک بویا کا چې تمیز د منتصبان هو د پاره صحیح کیږي د دې څه مطلب دی منتصبان هو د پاره ګرځول شي د منتصبان هو د پاره ګرځیدل صحیح دی یعنی د دې څه مطلب دی به مطلب دا دی چې د تمیز حملیدل شي منتصبان هو باندې زید نفس زید ابن حمل صحیح دی کنه دی منتصبان هو نه په تمیز سره تعبیر کېدل شي د تمیز اطلاق کېدل شي منتصبان هو باندې اب چې دی زید دی اطلاق کیږي کنه او د زید نه په اب سره تعبیر هم کیږي نو تمیز چې کله ګرځېدلی صحیح وي د منتصبان هو نه د دې مطلب دا دی چې تمیز د دې اطلاق کېدلی شي منتصبان هو باندې د دې مطلب دا دی چې د تمیز تعبیر کولی شي د منتصبان هو نه یار د دې مطلب دا دی چې د تمیز خبر جوړېدلی شي حملېدلی شي په منتصبان هو باندې اوس هم نه پوهېږي وګورئ والمراد بجعله بجعلتین لیکلی دی موږ سره ګوتې کوي والمراد او مراد بجعله بغیر زولو د تمیز باندې د منتصبان هو د پاره څه معنا ده جعله څه معنا اطلاقه هغه دا چې اطلاق بر تمیز کیږي علی په منتصبان هو باندې او تعبیر به او تعبیر د تمیز تعبیر به تمیز کیږي ان هو د منتصبان هو نه برحال حکم بیان کا چې کله منتصبان هو نه صحیح کېدل نو به جاز ان یکون ذلک التمیز نو بس به جایز د چې وی دي جاز ان یکون چې وی دي مرجع د ضمیر خیدغه تمیز څنګه دی وی تارتن له نو کله کله بعد منتصبان هو د باروي ال المنتصبان هو د باروي بین یکون تمیزا منتصبان هو د باروي لګره نور واضحه کس مطلب یعنی رفع ابهام د منتصبان هو بکی نرسي بین یکون تمیزا معنا دا چې تمیز بداسي تمیز وي يرفع الابهام چې ابهام بلری کوي عنه د منتصبان هونا وتارتن ورسره بدم جایز ویل متعلقه چې دا د متعلق د بارشي بأن يكون تمييزا معنا دا چې دا د تمیز شي يرفع الابهام ابهام بلری کوي ان متعلقه د منتصبان هو د متعلقنا تصور رسیدلی دا تارتن بکروي سلو کا ساسو سوچوي دا ولی در اعتراض نه جواب کوي اعتراض دا جوړیږي قاعده صاحب د کافی بیان کله چې تمیز جایز وي د منتصبان هو نه تمیز شي نو بس جایز د متعلق نم دي شي معنا دوړ نه په یوزل شي ځکه جمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع دا قانون دی چې به حرف جمع باندې جمع شي یعنی حرف واو باندې دا زیله کا جمع به دوړ به جایز شي نه د تارته نبی سلو په معنا داو دی معنا یو پیر به دا غنم صحیح کیږي بل پیر به دی بل نم صحیح کیږي دوړ نه په یوزل نه یادو پوهیږي کنه قریسه هغه یو کنه رسی وګورئ نو به موږ څنګه وایو چې منتصبان هو نه دی څنګه به وایو چې پته به راته څنګه لګي چې د متعلق نه دی وایي چې قرائن او ته وګورئ کنه وذلك بحسب القرائن والاحوال دا به د قرائن او د احوالو موافق وي مثل ابن لکه ابن رواله جایز ده چې منتصبان هو د بارشي زید ابن اب په حمله دلی شي اب اطلاق بزید کېدلی شي اب تعبیر زید نه کولی شي نو اوس به د متعلق نم صحیح شي طاب زید زید خدي ابن زکه چې بلار دی او زید خدي د بلار دی حیثیت نه بلاری خسړې دی دوه نه ټیک شو کنه شو نو قرینه ته بګوري مثل ابن في طاب زید ابن کی رواله فانه يصح زکه سیدا ایو جالا چې وګرځول شي دغه ابن عبارت شي ان زیدن نفجاز دام جائز ده یکون تارتن فجاز ده لکه کنه چې شي دا تمیز ان زیدن اچھا به وریکا
فإنه يصح دی ابن کې تاسو ګورئ صحیح ده چې دا عبارت شي د زید نه دا خو صحیح ده که نه نو منتصبانو نه صحیح شو اوس حکم ولګوه دواړه نه به صحیح کېږي نو چې کله دغه شان و نو جایز به وي ان یکونه تارتن چې وي دي دا تمیز عن زیدن نه کله دا کله اذا اريد اسناد الطيب الیه چې کله اراده وشي د طیب نسبت دته طاب زیدن کې زید یادی به اعتبار انه ابو عمرو په دې اعتبار سره چې زید زکه خده چې د عمر پلار دی ازوی د کمال ولا سره دی وجاز او دام جایز ده یکون تارتن دابم جایزی چې شي دی کله دا تمیز ان متعلقه د زید د متعلق نه چاته چې زید منسوب دی چې هغه پلار دی مثلا به اعتبار ان الطيبه دا طيب چې دا مسند به وی لا متعلق ته هو ابو چې هغه بو دی تاسو ورسېدلې قیدی یو جزو شو کنه مخکې راځي وإن لم يكن التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه اسما يصح جعله لمنتصب عنه فهو لمتعلقه ادویم طرفی وی کچری تمیز داسیو چې تمیز نه جوړېدلو د منتصب عنه نه رفع د ابهام د منتصب عنه نه کولا نبی مجبوری ده تمیز به صرف د متعلق نه پیږي په نه نسو په دې خبره کې چې منتصب عنه نه دي شي او نه احتمالو چې منتصب عنه نه دي شي بس به بچوي متعلق نه کنه رسېږي وإلا اي وإلا لم يكن التمييز كچرنو تمييز بعد ما پس دا غنا لم يكن نسا معنی دار چې نسم نو بمنتصبن هو کی اسمم نو اسمو خو نس نو د سوایا خدا سينو يصح جعله لمنتصب عنه چې صحیح شي ګرځول د چې د منتصبن هو نشي نفو لمتعلقه دا به صرف د متعلق د باروي خاصة سر متعلق د بارا لکه طاب زید ابوه وعلما ودارا د درې وړو ګره ابوه علما دارا دا صرف د متعلق نسې کیږي دا نه نسته په منتصبن هو کیو نه احتمال لري دا زید خده ابوه بلاری یادی علما نو زمدل تزید نه یادی علم خده دا هی متعلق دی دارن داری خده خیلم دی کنه دی دا ټول څه یادی هغه شی چې زید ته منسوب دی دا هغه به هم ختمه تمیز اصل کې الګ زید بچ کې خده علم کې نه علم به هم ختمو علم به هم ختم کو وګورئ لکشن فإن هذه الأسماء شدي يعني أبوة علما دارا ليست نصا في المنتصب عنه دا نص ندی بمنتصب عنه کی چې دا غیب هم دلری کی ولا يصح جعلها اب دام نه د صحیح چې وګرځول شي دا اسماء له د منتصب عنه د بارا څه مطلب دا غوړه بارا وګرځول شي بالتعبیر چې تعبیر وکشي عنه د منتصب عنه نه بیا په اسماء باندې دا نه صحیح کی نو بس به مجبوری ده فهي دا درې وړه به د چا دپاره وي لمتعلق زید د زید د متعلق دپاره هغه څوک دی هغه ذات دی چې زید ته منصوب دی چې هغه یو کې علم دی یو کې اب دی او بل کې دار دی وهو الذات المقدره هغه ذات مقدره دی آني الشیء المنصوب الى زید چې منصوب دی زید ته تاسو پوه نه شولې ورسېدلی که نه مخکې ګورئ دویمه قاعده کله چې تمیز داسیو چې منتصب عنه نه صحیح کېدلو نول قاعده څه وه منتصب عنه نه بم تمیز جوړیږي متعلق نه بم جوړیږي دغه قاعده وکنه دویمه دغه صورت کې هم دغه صورت کې دویمه قاعده تمیز درې قسمه جوړیږي توجه جی کچری تمیز یو صورت تمیز بخاری نه ودی سوایا جنس بوي یا بغیر جنس وی نو که غیر جنس یو صورت که جنس قصدان واو بشوي وی یا نه که قصدان واو شوي دویم صورت او کنه وی شوي درې څو صورت شو درې به وره کړه درې صورت جن کې کینه وي کله چې تمیز داسیو چې منتصبن هو نه جوړېدلو نو حکم دا چې منتصبن هو نه بموي متعلق نه بموي دویمه قاعده به کداغه تمیز غیر جنسو نو به با دغه منتصبن هو
او داغه د متعلق په اعتبار سره تسنیه جمع کیږي یا د تمیز د خپل معنی په اعتبار سره تسنیه جمع کیږي او که جنس او قصدان واو شوه به بم تسنیه جمع کیږي او کچری جنس او قصدان واو نو شوه به بم شرب بارزوی مفرد وی دا دوه مقاید شولا دا مخکې تیر شوی وکنه به اوري هم دغه صورت کې چې تمیز د منتسبان هونم صحیح کیږي متعلق نم صحیح کیږي دا تمیز بخاری نه وي یا بغیر جنس وي به حکم داده که منتسبان هو تسنیه و دا بم تسنیه کاغه جمع و دا بم جمع یا په تمیز کې معنی د تسنیه او تسنیه مراد قصد و نه دا بم تسنیه وي یا تمیز کې معنی د جمع قصد و نه دا بم جمع نه رسي به او کچری دا تمیز اسم جنس او قصف کی دا انواع و شوی و دا بخیره کی راځي خود دې سره برابر کوه نبیم تسنیه جمع کیږي وا او که جنس او قصد انواع و شوی بیا مشرب برا مفرد وی نه پیږي په مخکې زو کنه اوري فيطابقوا نو مطابق به تمیز فيهما په دواړو کې فيهما کم منتسبان هونه صحیح کیږي او هغه نه صحیح کیږي سره متعلق نه دو صورت یو کنه منتسبان هونه صحیح کیږي چې هغه حکم دوړو نه به صحیح کیږي او دویم سره متعلق نه صحیح کیږي اعتراض په کال کدرې شنه مخکې تیر شوی صاحب د کافی خود ذکر کړي علامه جامی خودري جوړ کړي منتسبان هونه صرف صحیح کیږي چې نسوي او منتسبان هونه صحیح کیږي متعلق نه هم صحیح کیږي دوا صرف متعلق نه صحیح کیږي څه شو درې دا خو فيهما نه صحیح کیږي کنه اوس مڅکه وای جی چې منتسبان هونه صحیح کیږي دي کې نسم را لې پیږي نو منتسبان هونه صحیح کیږي چې پکې نسو او کې احتمال د متعلق پکې وو دا یو شو او متعلق نه صرف بي دا دویم شو پیږي کنه وګورئ فيطابق التمييز فيهما معنى اي فيما باغ صورت کې ګورخه دا اوس صحیح کوي جاز ان يكون لمن تسبان هو یو صورت دا شو چې جایز وی چې دا د شي منتسبان هو د برابر دي کې برابر خبره ده سواء كان نصا فيه كمنتسبان هو کې نسوي او محتملا له یا محتمل احتمال لري د منتسبان هو دا ډول بشریک شو او ولمتعلقه دویم صورت دا ده اچھا جیدا نه دی لاس دویم برابر خبره ده که نسوي منتسبان هو کې یو او یا محتمل وی له د منتسبان هو د بارا ولمتعلقه د بارا دا یو شوخه شریکه دویم وفيما تعين لمتعلق واغ صورت کی چاہی کی متعین وی صرف د چاره بارا متعلق د بارا پوه شوی کنه بیا نو ثبت سوی فيطابق تمیز و مطابق وی فيما بر دوالو کی ما قصدا د څه قش شوی د تسنیه د بارا تسنیه جمع د بارا دا کوم صورت ده دا ول صورت ده چې غیر جنس وی اسی وکنه وګورئ اي من وحدة كده وحدت خشويو ومن وحدة التمييز خشويو او تسنية سريع لك او تسنية تهي ده كنا بي غلط لكله او تسنية تهي خشويو ده تمييز او جمعية تهي ده جمعيت خشويو سواء بي برابر خبر ده بي توجه كسر منتصبان هونو او که دوړو احتمالي لرلو او که صرف د متعلق نه بهر حال من تمیز ته ګورو مخکې نه ګورو د چانه دی خو چې تمیز د خپل جنس نه وو تسنیه د بار به تسنیه جمع نه بار به ابه دو وجونه کېدل شي کله دغه منتسبان هو متعلق د تسنیه جمع ځکه تمیز تسنیه جمع کی او کله تمیز کې د سیمانه چې د تسنیه وي تمیز خپل تقاضا کوي تسنیه د شمع طاب زید علمین زید خوشاله دي ځکه دو علوم ورسره دي خدای زید ځکه دو علوم مثلا منطق کې ماهر دي نحو کې ماهر دي دلته اوس دی تمیز خپل دي کې د سیمانه و چې هغه تسنیه و پوهیږي کنه به دغه شان علومون بموایو سواء كان لموافقه ما کدا تمیز تسنیه جمع کېدله د وجه د موافقت دا غشینه انتصبان هو یعنی د منتصبان هو د وجه نه و مثل طاب زید ګور زید یو دی نو ابانم یو دی طاب زیدان دو دی ابوین بم دو شي طاب زیدون ډیر دی نو ابان شو نو برابر خبره د تمیز تسنیه جمع دا د منتصبان هو په وجه شو
یا بس ورشه اول معنی فی نفسه یا تمیز کی خپل د سیمانه د چې هغه تسنیه توب غواړي د تمیز یا جمع توب غواړي نه پیږي په مثل قولک طاب زید ابن دا مثال صحیح لګي زید خده پلاری خده مخکې راځه او اذا اردت ابن له فقط دال چې کله سره د پلار اراده دی کړي سر پلاری خده نه کنه وطاب زید زید خره ابوینی ګور پلارونه کې دواړه خدي دلته تمیز کړي سیمانه دا چې تقاضا کوي څه دي شي تسنیه دي شي او کسره مفرد دی ویلو دغه مقصد نه ادا کوي سر پلار به مراد شي نه کوي نه مراد کوي هغه ستا قصد دی پلارونه کې دواړه اذا اردت ابا وجدا له وطاب زید اواء مړ ټول نیکونه خدي اذا اردت اباء واجدادا له فعلى كل من التقديرين کار یو تقدیر اخلي یعنی کار یو تقدیر اخلي څه مطلب که منتصبان هو د وجنا تمیز تسنیه جمع کېدل او که تمیز کې خپل د سیمانه وا چې تسنیه جمع کېدل او غیر جنس ښه نو به هر حال تسنیه جمع کوبه ولی لکه وایي چې تمیز غیر جنس او مفرد به دغه معنی نه ادا کوي د تسنیه والا یا د جمع والا مقصد نه پوره کوي پتن لګي پويږي کنه بیا که تمیز اسم جنس نو نو به که تسنیه قصد منتصبان هو د وجنه یا د جمع او که د خپل معنی د وجنه نو تسنیه جمع کې به زکه چې مفرد به دغه مراد نشي پوره کوي وته ګورئ فعلى كل من التقديرين اذا قصدت کله چې قصد وشي وحدت التمييز نو اورد مفردا مفرد براول لیکيږي و اذا قصدت او که قصد وشي د تسنیه اورد تسنیه و اذا قصدت بس شری جمعیته ویلاتو او که قصد جمعیت داغي وشي اورد جمعا جمع براول شي فإن صيغة المفرد ذکر صيغة مفرد لا تصلح دوړ ویل شي بخاری کې وتا صلی راشي ان شاء الله ان صلح الجسد كله دلته به ورا اعراب لګولې صلح نو لا تصلح ان تطلق فإن صيغة المفرد چې دا صلاحیت نه لري چې اطلاق یو شي په تسنیه او په جمع په صورت کې به تسنیه او جمع ولا معنا نه ادا کوي کنه پتن لګي چې حساب کتاب روان دي رسو دوم صورت څو کچري اسم جنس نو به بده مفرد راوړو کنه نو ک منتصبان هو تسنیه او کو جمع و مفرد به راوړو ک تمیز کی قصد تسنیه جمع شو به هم سره راوړو مفرد ولی لکه اسم جنس د تسنیه او جمع والا کردار ادا کوي نو صلا خامخا پروخ سر پټي لګي کنه پیږي الا اذا كانت تمييز مگر دا کوي تمیز جنس وي نو يقول القليل جنس معنی چې په قلیل او کثیر باندې واقع کیږي فانه اذا قصدت زکه کشریقه سوشي تسنیته او جمعیته د سیده کنه لکه دلته تسنیه جمعیه لیکل سای کی غلط دیکھا مستغی کی لا يلزم نبي نه لازم ان يسن ذلك الجنس چې دا جنس د تسنیه شي او يجمع یا د جمع شي بل يكفى بلکې کافی بوي بل يكفي بلکې کافی بوي ايؤتى به مفردا چراولل شي مفردا لصحه اطلاق على القليل والكثير ذكر اسم جنس اطلاق بقليل او كثير باندې صحیح دی چې صحیح دی نو فلا حاجه الى تسنيته دې کنه تسنیتين دي نبي تسنیه توب د تمیز ضرورت نشته به څه جلاله زي ورکشو او جمعیت هم نشته لکه طاب زیدان علمین دمو آیا زیدون علوما دمو آیا بس علما وایا کنه حالکه یو خبر او سبلم ذهن کې کینه وای داله چې کله یو علم یادې کا اچھا کوم دې علم یو د زیدین د ډیری کنه دو زید دي خودواله په نحوه کې ماهر دي نو بس علما وایا زید والا زیدین خدي ماشاء الله علما نحوی به اعتبار سره یا درې وړه کې د علما علوم چلوي فیږي کنه او کشری هر یو په بیل علم کی پیدا کارنه ور کوي یا د زید ډیر علوم دي زید نحوه کې مخدي منطق کې مخدي مثلا فقه کې مخدي نو به طاب زید علما بنوي به علوم وي وګورئ وزيدون علوما اذا اريد کله چې اراده شي چې ان متعلق الطيب چې من كل من الزيدين دي یا زيدين دي دا څه ویلګه سوله می خطا کړل څنګه کوم دی کې
نو طاب زید علما وزیدان علما وزیدون علما اچھا جی دغه دی کنه نو مفرد به راوړي بهرحال طاب زید علما زیدان علما زیدون علما او کنه یار مخبل زید لکیر بر اعلان دي شو موږ بدینی بس به خوشي دومره پورې خو رسیدلې دو صورت وشو که غیر جنس او تسنیه جمع کې به او جنس بس مفرد به د څه ده کنه یو پاتې دی دا به سره وایو که قصد انواع شوی او که جنس ویم به منتصبان هو د تسنیه جمع تو په وجه تسنیه جمع کې او که کوم معنی قصد شوی او غي په وجه هم کې ځکه جنس بیان د انواعونه کوي بیان د افراد زید نه زید کولای شي قلیل او کثیر معنی صادق راځي ګڼ انواع نشي بیانولای وګورئ الا يقصد مگر دا که قصد شوی به تمیز به تمیز معنی الذي هو الجنس هماغه تمیز کوم چې جنس ته د څه قصد شوی د انواع خو انواع قصد څنګه شوی دا خبره مې وختي وم کړله ځکه څوړم غلطه کړې ولکه کې لاندې راغلی من حيث امتيازاتها النوعيه عليك امتيازات نوعيه وقصد شوی فإنه ولا نو کده نوعيه او امتیازات قصد شوی وکنه مطلب د سی وای اوس په خبره به وایو ځکه اوله کې ګډه وډه شوی و کچری قصد انواع و شوی به تسنیه سره تسنیه جمع سره جمع راوړو لکه زید ما تاسو ته ویل منطق معنی ماهر ده نحو کې ماهر ده نو زید طاب زید علما نو علمین بوي او که فقه کې ور سره ماهر ده طاب زید علوم بوي ځکه دا مختلف انواع دي مفرد اسم جنس د بیان نشي کولای کنه پیږي په وګورئ دوباره می چې ویلو اوس به ورسېدلې کنه مخکې خبره خطا شوی او ټول لانجه دي لکوري جوړه کړې و کم دی فإن ولا بد حينئذ نو ضروري ده بده وخت من تسنيته او جمعه لك طاب الزيدان لكش اذا اريد هلکه به خبر ورانه شوی تاسو ګورئ به د سره اته کو شي خبره خو ته یاد وکنه اكو اخزي خبره طالب چې وته کړي ویل لس پیری ویل نه دروغ مو آیا پنځه پیری دی وته کړي ما سل پیری ویل وته و مې نام بدر کوم طالب ول پرې د مړی لس پیری و شو لانجه مکو منګړو چاو دویل نه پنځه پیری شي وی چې راته پیل شي کنه انعام ویني چې طالب ول بس لا سي براخ کلو په دې ګوتو باندې بل کړي رخ کړي ویل به د سره راځه مونږ هم به د سره وښه یو ته توجه ده کنه ګوره کچري تمیز اسم جنسو او قسم کې د انواع او شوو امتیازات نوعیه په تمیز کې نو په دې وخت کې به تسنیه له تسنیه وی جمع له جمع وی لکه وښه دو زیدونه دي یو زید په نحو کې ماهر دی بل په منطقو کې دی به اوس خبره جوړه شوله نو اوس بس صرف علما نه بلکې علمین به ورسېدلې به بل زید په فقه کې دی درې وړ د بار یو علم نه بلکې علوم به وسوي صحیح شو وګورئ فإن ولا بد حينئذ من تسنية أو جمعين أو طاب الزيدان علمين والزيدون علوما ذكر إذا أريد أن متعلق الطيب شدي من كل من الزيدان أو الزيدين شدي نوع آخر من العلم هر يوكي نوع آخر ده علم ده يوكي ونوع ده علم ده فقه بلکه بل نوع ده علم ده منطق نو دا دو نوع دي اسم جنس مفرد ده دوړو بیان نشي کولای فإن صيغة المفرد لا تفيد ذلك المعنى دغه معنی فائدہ به نور کوي انور کما خبر می کوله پرې ټیم ربانه ختم شو ورسېدلې کنه دا چې به مو وایو بیخي